افغانیانو تاسو په دې مخه پکېږئ دا ستاسو پرتګونه زه نه کوزوم لګیا یم دا باچا کاموال زما فوج ته کنزل کړ دي زما پښتون ته کنزل کړ دي زما ملک ته کنزل کړ دي او کم سړی چې په خپله پښتو په خپل ملک نه ودرېږي د هغه نه غټ د الله او بې غیرته بل شته نه. نن زه د باچا کاموال متعلق او غاری ایسا او القوزی مختار او دغه بې غیرتو متعلق راغلی یم او دا ویل غواړم چې یاره تر نن روزه پورې ما خو دیو کې چېرته د سړي بچی ونه کتو. زه دا تاسو ته یو ځل نه زرګاو ځل مې تاسو ته چغې والدي چې زه افغان نیم ما ته افغان مو وایه او پاکستانی کله هم افغان نوم ځان دپاره داسې ګڼي لکه ته به وایې چې دا راکټ دی عذاب دی ایټم بم دی غول دی. مقبوضه کشمیر او لفظ مقبوضه افغانستان دا ګوره باچا کاموال ویل دی خیم درته دا ګوره باچا کاموال بی غیرت انسان خپل افغانستان تباہ و برباد کو افغانستان نیست و نابود کو په یو او دا یو خبره ده چې رښتیا وایي غلطه نه وایي غلطه په دې نه وایي چې دا باچا کاموال چې دی دې ډېرې څه عجیبه غوندې خبرې شروع کړ دي. نو باچا کاموال وایي چې مقبوضه افغانستان نو بالکل مقبوضه افغانستان دی باچا کاموالا بالکل د خر بچی بالکل تا د خر غوښه خوړل دا ستا ذات نسل د خر غوښه خوړل دا تاسو حقدار یې ولې چې ستاسو عقل ډېر زیات دی د خر چې څومره عقل دي که نه هغه نه ستاسو عقل ماشاءالله بالکل غورځېدلی دی. خر کې بیا مقل دي چې ورته وشه وویل روان شي او بیوقوفو خرو مقبوضه کشمیر کم ځای کې دی او مقبوضه افغانستان کم ځای کې دی. مقبوضه کشمیر مونږ هغه کشمیر ته وایو چې په کم باندې انډیا فوجونو حکومت کوي او هغه مقبوضه دی هغه په زوره قبضه شوی دی هغه ته مقبوضه کشمیر وایي. یا بې غیرته کامواله ستا افغانستان کله نه مقبوضه شو او شکر دی چې مقبوضه دی ولې چې هوښیار یې رښتیا وې د خر بچی د نر بچی درته نه ویم د خر بچی ولې چې ستا عقل د خرو دی چې تا د خپل افغانستان نه مقبوضه افغانستان جوړ کو بیخ بنیاد دی د هغه پلاروزه نو دا وضاحت به هم دې کړی وی چې دا 43 ملکونه چې پکې ناست دي دا اټومیټیکلی مقبوضه دی بالکل حق خبره کړ دا مقبوضه افغانستان دی دا آزادول غواړي. باچا کاموالا غاری ایسا عیسائی مایکل کوفا زازی مختار په انډیا نه ونه ورکویه د هغه ځینه راځي بې غیرتو تاسو خو د انډیانو خوټې چولو باندې ستړي شوئ. پاکستان درته وایي اسلام ته راشئ تاسو وایه نه دا ناسنتتوب ښه دی. ستاسو نسل وګورئ اندازه وکئ ای افغانیانو تاسو په دې مخه پکېږئ دا ستاسو پرتګونه زه نه کوزوم لګیا یم دا باچا کاموال زما فوج ته کنزل کړ دي زما پښتون ته کنزل کړ دي زما ملک ته کنزل کړ دي او کم سړی چې په خپله پښتو په خپل ملک نه ودرېږي د هغه نه غټ د الله او بې غیرته بل شته نه. یا بې غیرتو یو خو دا دلتوب دی چې مقبوضه افغانستان شو بل الله دې تا تباہ و برباد کی باچا کاموالا او غاری ایسا او دا نور دلاګان دا راته وایه چې دا مسلمانان دي په دې افغانستان کې چې کوم اوسېږي بې غیرتو دا کم چې کومنټس کوئ لګیا تاسو منظور پښتین والاو او دا بې غیرتو تاسو داسې چلو کوئ چې داسې دا ګیروان داسې دا وباسئ او پکې وګورئ چې تاسو مسلمانان یې تاسو خو اسلام ته کنزل وکړه ته ورسه د غاری ایسا وګوره او د دې بې غیرته باچا کاموال وګوره هغه القوزی بې غیرته بچي وګوره چې دا خو د دین نه خارجه خلک دي بې غیرته بچیا ته لاهور برباد وایا ته پیښور برباد وایا ته کراچۍ برباد وایا زه یو خبره ده الله دې تباہ و برباد کا
ته اسلام برباد په سوی خدای دې تباہ و برباد کا اسلام برباد ہے د منافق بچو تاسو اسلام هم برباد کو د خر غوښه خوړو سره سړی خو خر کیږي صحیح بالکل خره دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو نه بدترین خره په دنیا کې نشته که ستاسو عقل وی او ستاسو مازغه وی او تاسو پوهېدی د دنیا په اصولو باندې نو تاسو به د غوندې ستن جوړه کړی وی نه خو تاسو د غوندې ستن جوړه کړه نم اسلام قبول کو نم یهودیت قبول کو نم کفر قبول کو کوس او د کونې ترمنځ مرداره غوښه پاتې شوی او چې خبرې واورې د یورپ نه به ډرتا 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 ودلګانو بې غیرتو افغانانو خپل ملک ته راشه په دې طالبانو منځ کې څه خبره وکړه چې په ښځه دې غڼه نه باسي که نه زه خپل پښتون ښیم زما پښتو ښه ده زه نر یم زما ذات نر دی تاسو د خپل ملک څه حفاظت وکړو تاسو کې کم بې غیرته افغانی په افغانستان په کابل کې یو ویډیو زر ویډیوګانې ښځې کوسو کوئ هره ورځ د لګانو ستاسو هره ورځ د یو ویډیو ماته یو نیم راولېږي وایي نن جان حبیب صاحب دا یې وویلې باچا کموال مایل په کلاره بشي خیر دی سړیتوب بوله راشي ای د افغانستان دشمنانو دا چې زه څه ویم لګیا یم افغانانو ته افغانانو دا ګوره کاموال غار ایسا زازی دا ټول ښځې کوسې او منظور پښتین علي وزیر او محسن داوړ درته وایي لګیا دی زه صرف ترجمانی کوم لګیا یم زه تاسو له صرف کټکړي هغه دي زه صرف سمسۍ پکې وام لګیا یم او زما د خولې نه چې څومره ګلونه دوړېږي د لګانو اورئ او خوشحالېږئ خو لاړ نه شئ ښځې کوسو تاسو د ویلي زما پروګرام ته مه راځئ په دې چې زه درته تیلی وام تیلی بل څوک هم سیزي او که نه سي د دلایلو سره باندې تیلی وام مقبوضه افغانستان ټیک ده او مې منله خو د لګانو چې څنګه هم لر بر ویلو په کونه مې ورته صابوره نه ایستو لر مې هم دنه هېر کو بر مې هم دنه هېر کو مست منګی بر وړی دی لر دی دلبر وړی دی مست منګی بر وړی دی اوړه دی دلبر وړی دی غرق شوی ته خو مې د هر ځینه خلاص کړې افغانه ته مې په کونه کېنولې ولټوه ځان بې غیرتو نه شپه ګورئ نه ورځ ګورئ بس د 2 روپو کیمره هم ځان ته نیولي او اسلام علیکم او افغانستان او نر شی مقبوضه افغانستان نو مقبوضه افغانستان خو ما ومنلو دله اوس مې ومنلو مقبوضه افغانستان نر شه دا مقبوضه افغانستان خلاص کا کنه ښځې کوسیا خپل ملک نشي خلاصولی د اوسه ته راځې او کله وی تور پنجابی کله وی سپین پنجابی کله وی خړ پنجابی کله وی ګل خان دی کله دې قاری عیسی خوا ته یو افغانی نر نشته ټول بې غیرته دي ټول یو هم د الکوزۍ ښځې کوسې سره نږدې مسلمان نشته افغانی نشته ټول افغانیان بې غیرته یې روان دی دا سر ته پرېږئ که نه دوی اسلام برباد ویلی دی خدای هم تباه که دین یې ستاسو وشرمولو یوازې پاکستان نه اسلام برباد یې ویلی دی که نه روالی ویډیوګانې ویې ګورئ که نه په تاسو به ښځې طلاقي ای افغانیانو په تاسو به ښځې طلاقي چې دا ویډیو دوباره ونه ګوري چې دې څه ویل دی اسلام برباد که تا دا خیالي او ما ته دا ډرامه ښیې چې هغه اسلام آباد ته اسلام برباد ویلی نو لعنت دې شي ستا په هغه ژبه او ستا په هغه ترجمه په خوله خو ته اسلام برباد وی که نه ستا په هغه نیت کې مچازې وکم منافقو یوم کفر وکړو بلم خپل ملک مقبوضه کړلو مقبوضه کشمیر زه بجار آواز سره دې ټولو ته ویم غاری عیسائی تا ته ویم زازی ماکلکوفه تا ته ویم الکوزی تا ته ویم مختاره تا ته ویم
هغه چنګدار د شادو غونتې مخې چې دی نو مې نه راځي چې هغه ته ویم څومره دلګان چې راځي په دې سوشل میډیا او د پاکستان او پاک افواج بد وایي د ټولو له چیلنج ورکم چې ټول د خپلو کم ملکونو کې چې تاسو یې د هغه نه راوځئ او دوبۍ یو ځای مقرر کړئ زما د طرفه ستاسو د ټولو ټیکټونو به زه ورکوم که چېرې زه ګرم کړمه د ټولو کم امریکې نه که څوک راغلی د هغه ټیکټ به م ورکوم چې د اسټرالیا نه څوک راغلی د هغه ټیکټ به م ورکوم چې د بلجیم نه راغلی د هغه د لندن نه چې د دنیا د کم ګوټ نه تاسو دلګان راغلی راشئ ما سره کښېنئ تاسو به هم لایف کیمرې سټارټ کړئ زه به هم لایف کیمرې سټارټ کړم یو بل ته به مخامخ کینو چې پل کړمه زما دې د الله په ذات قسم یو خو به درله ټیکټونه در کوم چې کم ملک نه راغلی ریټرن ټیکټونه به درله در کوم چیکونه به درله در کوم نغدې به درله در کوم په دوبۍ کې راشئ دوبۍ ته کوم ځای چې کوم هوټل ستاسو خوښي هغه خرچه هم په ما شوه هغلته مې پل که د عمر دپاره به زه مبارزه پرېږدم نه به راځم په دې سوشل میډیا باندې هر څه نه به توبه کمه او که چېرې مې پړکئ لکه د خرو په شان څنګه مې چې په دې فیسبوک باندې بند کړی وی تاسو پسې ما تالې لګولې وې تاسو به چغې والې ما در پسې تالې لګولې تختولې مې یئ لاړئ یوټیوب د مزدورۍ دپاره تاسو ته مې پیټي په شا کړه اوس او هغې باوجود که مې پړه کړئ نو پاکستان ته به سلوټ کې دی جرنیل ته به سلوټ کې دی جرنیل ته به سلوټ کې آینده دپاره او په سوشل میډیا باندې او دا به حلف کې چې آینده دپاره به د پاکستان سرزمین د پاکستان د خلکو سپیشل د پښتنو خلاف به یو خبر هم نه کوم دا به ستاسو زما اقرارنامه خرو تاسو خو ما څومره ځل تختولی یئ یو کس مې تختولی یئ څومره ځله تاسو ماله راغلی یئ د سپوغو سپي مې تاسو نه جوړ کړ دي اوس در باندې پاکستانیان هغه ستاسو دا ستاسو ویډیو دا زما نه دا ستا افغاني رالیږل ده هغې دا خیال و چې یاره دا به ډېره پاپولر لاړه شي او ډېره ښه به لاړه شي او ډېر عزت به مې وشي او خبر نه دی دومره خو تاسو ته نه چې تاسو مازغه د خرو دي د خرو مازغه م ولې دي په تاسو مونږ دا خره نه دي خوړلی تاسو د خرو عادت وایي د ظاهرشاه په وخت کې په تاسو کچرې خرې د دنیا مردارانې دا به هغه کول او په تاسو ای افغانیانو تاسو ته یو خبره وکړم ما د 15 کالو ماشوم ګڼئ او ما خر ګڼئ او نه زه د دلګانو پاکستانیانو مبارزینو غوندې یم زه سټریټ فارورډ سړی یم او علم برابر خبره درته کوم ستا په افغانستان کې په وخت په ظاهر شاه کې غاری ایسا تا ته ویم kamawal تا ته ویم الکوزی تا ته ویم او دا څومره مختار او دا شینواره منواره څومره تاسو ټولو ته ویم یو خبره درته بل کوم ثبوت سره درته کوم چې بې ثبوته هم دا لاسونه رانه کټ کوي دا لاسونه رانه کټ کوي چې بې ثبوته خبره وکم تاسو پلارانو واوره ډېر د غور خبره ده غور طلب خبره ده مازغه واړه ویلي دي داسې د پاگل زامن دي دیو ما سره پنجوي د دیو پلارانو نه تپوس وکړه یا د دلګانو نه تپوس وکړه چې په تاسو باندې جبري عسکریتوب روپۍ به هم نه درکوله نه دی کړی ستاسو پلارو نیکونو د ظاهرشاه وخت کې تاسو جبري عسکریتوب نه دی کړی غلامی تاسو نه ده کړې زما په پاکستان کې د 1940 نه پسته او د هغه نه مخکې چېرته یو پاکستانی یو پښتون راته وښایه چې په هغه باندې جبري غلامي شوي زه څنګه غلام شومه ته خو اوس هغه وخت هم غلام وې د ابدالي په وخت کې هم غلام وې د هغه نه پسته هم غلام وې د ظاهرشاه په وخت کې هم غلام وې اوس هم غلام وې تا نه خو هغه توره بشی ښه دی چې د خپل حق دپاره خو خبره کوي ته غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام او ما ته ما سره راشه
او کاموالا مقبوضه کشمیر کې زه په مقبوضه افغانستان کې در سره ملګری وو. ټول پاکستانیان ټول پښتانو ته دا سوال دی چې مقبوضه افغانستان لیکل شروع کړي. تاسو ته مې ویلي دا زموږ ځای دی، دا زموږ شپږمه صوبه ده، دا زموږ ملک دی. شکر دی د الله تعالی، د الله تعالی ډیر لوی فضل دی چې باچا کاموال افغانستان ته مقبوضه افغانستان وویل. الحمدلله. او تاسو ته هم خوشاله ده پکار دی چې مقبوضه افغانستان بالکل پروموٹ کوي. وایي زه تاسو سره یم، دا مقبوضه افغانستان دی، دا قابض دی، په دې باندې خلک قابض دي، دې باندې 1500 ملکونه ختلي کوشوي دي، دا تباہ و برباد شو افغانستان د باچا کاموال او د قاری ايسا او د غیرت او خلکو د لاسه. زه په کلاره ناستم، زه د پاکستان مسائل، کورونا مسائل، دې شیزونو کې امداد کې دې شکرو کې پروت یم چې څه د الله ذکر وکم، څه ښه وکم. دې منافقو بچو زه دومره مجبور کم چې دوی دپاره ما دا خروغه انجیکشن راوړو. زما پښتون زنده باد. زه که دلته د پاکستان د خو دپاره او د ادارې د جنګېدو دپاره او د خپل پښتون دپاره خبره کوم، دا د بېغیرته بچي به ناندې راشي او کنزل به کوي. منظور پښتین بېغیرته بچي کسانو ته وګوره، هغه به کنزل کوي. اوس تاسو په ښځه راولګم، تاسو ته خو څه نه ویم، زه خو د خپل پاکستان متعلق لګیا یم، اردو کې لګیا یم، پښتو کې هم نه یم لګیا، بیا هم کنزل کوي. او که دلته مې صورت بقره شروع کړه بیا به هم دا بېغیرته بچي کنزل کوي. که د قرآن شریف تلاوت مې شروع کړه، دا دومره مرتدان مرداره غوښه دا چې دا منظور پښتین او دا ګوره دا یاد ساتئ، دا منافقانو کې غټ منافقه خلک دا دي. دلته چې کوم د افغان دي ښه په آیا عزت کې بوځه بې غیرتو د یورپ نه بکواس کولو والا بې غیرتو، دا خپل 40 لکه دا خپل بچي دلته ښځې وشوي، بچي وشو، لوی شو. والله که هغه ستاسو په ملک کې مچازي کوي ای افغانه، خدای راستی که پکې تشې مچاز هم ستا په دې افغان کم ملک نه چې راغلي دي 40 لکه دلته پراته دي، هغه وایي د خر غن پکې وم دی افغانستان کې. هغه ته افغان وایي په مور د افغان وایي د افغان په مور غن نه باسم. افغان څه شی دی؟ افغان د افغان نه نفرت کوي او ته ماته وایې راشه افغان شه. و د وږي تږي زویه تا سره څه دي چې زه درشمه؟ ته خو خپل بچي خورې، ته خو خپل ملت خورې، ستا خو 19 ځله ستا جنډه بدله شوه. د کم ملک چې جنډه نه برابرېږي د هغې قوم به څه برابر شي؟ تاسو خبرې د دې خبره چې د افغانستان دا کومه جنډه چې تاسو اوس ګورئ، دا تاریخ درته ښیم. زه هسې ګړب 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 نه کومه، زه هسې کنزل نه کومه، زما کنزلو کې هم چلی او په دې کې بیا ولم دی چې ما ته دې څوک وښیي چې د افغانستان څو جنډې بدلې شوي دي. هغه ابدالي خو پرېږده که نه، د ابدالي نه پس ته څو بدلې شوي دي. کله شنې شي، کله تورې شي، کله زړې شي، کله ښکته شي، کله پې یو بوت راولي، کله پې بل بوت، کله پې زیارت راولي، کله پې لا اله الا الله محمد رسول الله، کله پې توره راولي. دا څه مرګ خو نه دی که نه، مړه دا ارګجک دی او خلک یې مرګجک دي، لیوني دي، پوډریان دي. تم افغان شه، زم افغان. تم دی اوسه پورې د باچا کاموال د غاری عیسا د دې بېغیرتو علاج ونه کو چې هلکه ته به راځې پاکستان پسې به کنزل کې، ته به راځې زما د جرنیل پسې به کنزل کې، ته به راځې زما د ښایسته ایجنټ دې ښکر ته خو وګوره ډله، دې ښکر ته وګوره، دې ښکر ته دا چې څنګه د برمې غوندې تاو شوی دی که نه، داسې به په کونه کتابېږو، داسې غر درنه ووتو. په منځ هم تاسو دوه کړلی، یو هم لر کړلو، بل هم بر کړلو. اشرف غني لر، عبدالله بر. ما ته دا وایي تاسو کې عقل شته؟ یو سوال درنه کوم زه بس. ای افغانیانو دا کوم چې ناست یئ پاکستانیانو، تاسو سترګې پټې کوئ، هسې لاس تسې کېدئ. او زه د افغانیانو غوږونه هم کولاو کوي، سترګې هم کولاو کوي، دا کونه هم کولاو کوي. واورئ، یو تپوس درنه کوم
چې د کم ملک 2 صدرونه دي په دې ثابته دنیا کې 203 ملکونه یا 15 ملکونه زه 250 ملکونه هم که دا واړه کوسیم پکې یادې کا خو دا راته ووایه چې په دې 204 ملکونو کې کم ملک حاضره وخت شته چې د هغې 2 صدرونه وي د یو ښځې 2 مړونه شته داسې ایتوپیا کې اخوا دېخوا 15 شته 4 شته خاندانونه شته دا راته وایه چې په دنیا کې کم ملک داسې دی چې اچا 2 صدره وي هغه کم ملک دی هغه افغانستان دی په دنیا کې یو دی تاسو په خپل ملک کې اتفاق را نه وستو او ما ته وایي تم افغان او زما افغان دا د خایا عزت روټۍ دا محفوظه ژوند دا ښایسته ژوند دا د عظمت او د طاقت ژوند دا د پښتو پښتونولي په سند بلوچستان خیبر پختونخوا پنجاب کشمیر بلتستان کې هر پښتون دی آزاد دی جنگیږي دلستا غلامی لدرشما ستا خوٹی با اوچتو ما تا تا بلا بیلو ما افغان ماما پا مور دی غیرنا باسم راشا دا خپل سلویخ لکا کسان دی بوسا نرانو اول دانشی بوتلے او خپل ملک دی مقبوض افغانستان مویلو بی غیرت و لگ طاقت خوزان کے واچوئی لگ خوش شرمے گئی په بلجیم کې او په انګلند کې او په امریکا کې او په آسټرالیا کې د هغه ځای نه غپ 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 دي شروع کړی دی ښځې کوس دا 40 ډکه مسلمانان چې دلته کم پراته دي په کیمپونو کې پراته دي لوږې تږي پراته دي بې غیرتو د خپل بچي خو بوځئ د خپل قوم خو بوځه د خپل قوم خو موړ کا بیا راشه ماله خپل رونه نشي ساتلی خپل رونو پسې کنځل کې دلته ماتم وی افغان اوس په خپله لګی چې مقبوض افغانستان نو مقبوض افغانستان نو ما ته وی راشه مرسته را سره وکړه د روس په وخت کې زه درغلی یم زه جان محمد حبیب جان محمد حبیب زه درغلی یم ما در سره مرسته کړده ما ایستل دي جنرال حمید ګل ایستل دي بے غیرتو تاسو خدان نه مچم نشي شړلې دا 240 ملکونه دسې د لوباسم دسې حکومت پاکستان ته حواله کا دیخ کرته حواله کا دا یو کر دی په دیخ کر به دغه سي کې یو بم نه د روس غونته غټ طاقت چې دویم سپر پاور واغه مونږ تاسو د پاره د سکرش کو دا چا د 2 کرو دا ورادا دا وګوره دا به منی او کنه منی پتا په پلار به منم ما آزاد کړی خزي کوسیا د روس نه ما آزاد کړی ته خو د ځان نه مچ پاسه و افغانیا اوسم تاسو سره وخت شته اے افغانیانو اوسم تاسو سره وخت شته لږ عقل وجنګوئ د خپلو بچو لم تعلیمونه ورکوي دیو اسلامی تعلیم نه خبر کوي دنیایي تعلیم نه خبر کوي ټیکنالوژي نه خبر کوي د کورونا وایرس نیم خبر کوي